پر او د کدو درته نصیحت کوم چې ښه ډېرې وخورئ او په دغه یوټیلیټي سټور کې خو ښه ټیټ ټیټ به خورئ بابا د قسطه به عمران خان د قسطه به خورئ چې درته ګران دي عمران خان د قسطه به خورئ ښه پر او کدو به خورئ عمران خان د قسطه به خورئ پرې چې وزیر الله صاحب ته پته ولګي موږ یې خوړی شو ټیپر او کدو خوړی نه شو خود به خورو نه بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو غلب خان شیرپوسټ تاسو په خدمت کې د سسته بازار 400 نه حاضر دي کتونکو دغه سسته بازار د رمضان المبارک دغه مقدس میاشتې په تناظر کې چې کم دی لګول شوی دي چې خلکو ته ارزان سیزونه ملو شي په دغه رمضان المبارک کې به زمونږ نظر وي په دغه سسته بازار باندې خو هرګز دا نشو ویلی چې ارزان سیز به ملو شي ځکه چې ارزان څه شته دی نو ارزان به څه ملو شي زمونږ قوت خرید چې کم دی غوړي چینی او وړه او دغه شانتي سبزی چې کومه ده نو ښه دا ده چې دغه رمضان المبارک انتخابي سخت رمضان المبارک دی چې په تیر رمضان المبارک کې به موږ په 100 روپۍ باندې غوړي اخیستل نو دې وخت کې چې کوم دی موږ په 400 روپۍ باندې اخلو خو به هر حال دغه سسته بازار کې انتظامي دغه دکاندارانو ته ویلي چې ټول کال مو ګټله دا یو کال چې کوم دی د خلکو خاطرو کې نه هغې قصابانو دا خاطر کړي چې د بار نه به دلته کې 100 روپۍ پرقي دغه شانتي اوړه چې کم دی دلته کې په واپر مقدار ملاویږي ځکه چې بهر په یوټیلیټي سټور کې دغه اوړه تاسو ته ملاویږي نو په قطارونو کې سرونه به پې ماتوي انتظار به کوي نو دلته کې به تاسو ته په 400 باندې 10 کیلو چې کومه دغه ګوتې ملاویږي دغه شانتي سبزی والا چې کوم دی نو پکار ده چې سبزی والا دلته کې ښه کوالټۍ والا سیز خرڅ کړي او مناسب ګټه وکړي او خلکو ته چې کم دی ریلیف ورکړي چونکې دی حکومت څه ریلیف ورکړی نه دی نو تمه به د چا نه وساتو ما ته چې څوک وایي سسته بازار نو دی ته د څه سسته بازار خو د انتظامي اسمان ته وخېږي او داسې راکوشي که نه نو ارزان سیز عوام له نه میلاویږي او نه ورکړی کېږي ځکه چې هر څه د خط د چې کم دی نو ختلي دي او ډېر ګران دي خو به هر حال رمضان دی مقدسه میاشت ده د عبادتونو د لوټلو میاشت ده او خوشنصیبه دي هغه خلکه چې په دغه رمضان کې ژوندي دي دغه رمضان کې ورته الله پاک موقع ورکړې ده نو چې په خلکو هم وخوري او په خپل هم ښه بېسیاره وخوري په خپل چمګاونډ کې د غریب هم خیال وساتي او د خپل ځان هم خیال وساتي نه چې په دې روژه کې موږ څښا څیزونه خرڅ کړو ولې چې ذایقه خو موږ چک کوو نه ویله کوي روژه ده نو په دې لحاظ سره خلکو له پکار دي موږ له پکار دي چې موږ په خپلو ګریوانونو کې سر ښکته کړو ځان کې مسلماني پیدا کو نه چې موږ صرف په نوم باندې مسلمانان یو موږ کې منافقت چې دا د روژې میاشت راشي په معذبو ملکونو کې چې کوم دی ارزادي راشي روژهدار ته چې کوم دی ډېر په ښه نظر کتل کېږي دلته کې لوټ مار د عبادتونو په ځای چې کوم دی نو د پیسو شروع شي نو دا خلکو پورې منحصره ده نه چې انتظامیه به راځي او یو کس په جرمانه کوي د 3 MPO لاندې به ریپورټ جیل ته لیږي لکه زمونږ هم څه ذموارۍ دي چې هغه موږ ترسره کړو نور دغه د فوټو سیشن دی او دغه قصې قطارې دي دا موږ د تېرو 8 کالو نه په دې حکومت کې اورو او ګورو نو په دغې خو زه باس نه کوم ځکه چې زه وایم چې زه څه صفت وکړم د صفت یې راته څه ځای نه دی پرېښې څه مطمئني شته دی نه خو موږ به خپلې ذموارۍ ترسره کوو چاله چې خدای پاک ورکړې ده هغوی ته مې دا خواست دی چې په خپل چم ګاونډ کې د غریبانانو خیال وساتئ چا چې ټول کال ګټلې ده او دغه شانتې روزګار کوي مناسب ګټه دي وکړي او یا دې چې کوم دی نو د هر څه چې کوم دی عبادت دی په طول کې خیال وساتي ښه څیز خلکو له ورکړي خو هغه فروټ والا دی نو څښا فروټونه د اجتناب وکړي خو هغه چې کوم دی سبزی والا دی څښا سبزي د چاله نه ورکوي چې بیا د روژه ماتي وخت کې چې کوم دی نو تاسو نه خفئ خو کتونکو 400 والو سره مې دا وعده ده انشاءالله چې په دغه روژه کې به زموږ په دې سسته بازار هم نظري د 400 په انتظامي باندې هم نظري په یوټیلیټي سټور باندې هم نظري او ګرځو به د ځانه به دغه خوله وباسو او ښه روژه هغه ده چې ځان پکې ښه ستړی کړي ځان پکې ښه تږی کړي ځان پکې ښه اوږې کړي او ځانه پکې ښه خوله وباسي نه چې صرف په خوبونو کې او په تاویلو ماویلو کې او په تاش او په دې باندې چې بلکل او تپوسونه کوي وخت راځي لکه ډېر خلک موږ ځان لړخه کوو نو د ریټونو تپوس کوو نو په دې باندې زموږ ورځ چې کمره تېرېږي هر څه چې دی لکه خدا ده چې بس هلکه ټینډې څه نرخ دي دغه ټینډې 50 روپۍ کیلو دی او کدو دا په 40 دغه دا په 40 دی
دا په 40 دي او دا چې کوم دی دا په 50 دي. دا ښه ارزان څیزونه دي دلته کې چې کوم دی دا دوه څیزونه. او دا هم زمونږ خپله سبزي وه په دې علاقه کې کېږي. وایي خلکو ته زمونږ خواست دی چې دغه شانتې دوکانونه ولګوي منډۍ ته دغسې نو منډۍ کې چې کوم دی دا په 50 او په 40. بهرحال کدونه کار اخلی ټیپر خو شته دی نه ټیپر هم شته هغه دي. ټیپر په څو دي دغه 30 روپیه لکه ښه څیز شته که نه سسته بازار کې. ګوپي په څو کې دغه ګوپي هم په 30 روپیه دی سسته بازار کې. او ټیپر چې کوم دی بابا ټیپر وړه کور ته ټیپر وړه خو ټوله پیدا دي ته مړه په 30 روپیو کې به څه پیدا وي بس زمیندار دی باسي والی وړي وړه او ځکه چې خو درته نه وړي که نه خو درته نه خرڅوي ټماټر دا خو نن کوجه د سبا 160 روپیه کیلو وړي ټماټر بار دلته نشته. شربت دی روح افزا په 270 دلته هم دی او په 270 بار هم دی. پیدا څه وکړه 270 دغه ورشه وګوره 270 ته بار په بازار کې هم دی نو څه پیدا څه چلي مداري کتونکو زبردست دورې روانې دي نن دغه ورځ ده او په کار ده چې دغه دورې هم دغه شانتې ټوله روژه کې روانې وي. خو بهرحال ښایو برته یو افسر راځي او بله راځي یو افسر راځي او بله راځي. دا میډم ډېره پاره ده ریټ چک کوي خلکو ورته کمپلین وکړو نو ته ډېره پاره راله میډم دا ریټ چک کوي. ښه کتونکو سسته بازار کې الحمدلله کدو او ټیپر په ډېر ښه ریټ کې میلاویږي. نو دا بالکل تاسو اخیستی شئ او ښه بېسیاره اخیستی شئ ټوله روجې وخورئ ایله هم دا معده صفا وي. اور دی عمران خان صاحب چې کوم دی دا نظر ورته نه دی راغلی. زه وایم چې دی کدو ټیپر ته هم نظر شي چې دا غوړي پرېږده مړه سپوره چې خوري نو بېله مزه وي. عمران خان زنګ دپاره دا چې کوم پیکیج روغ کړی د رمضان مبارک هغه چاته د هغې دغه میلاو شوي او چاته نه میلاویږي. کوم پیکیج هغه دغه سبزی د هر څه چې په نیم ریټ باندې به سودا ورکو او اوسه پورې موږ د هغه راشن هغه به یوټیلیټي سټور ته ځې هغه میسج وي 1400 روپۍ پکې درته رعایت دی. یو میاشت شوه چې ما میسج لېږلی اوسه پورې ما پسې نه د هغې دغه راغی نو بل سره اسم رانل اوس وکړو تاسو راته کتونکو یو میاشت مخکې د دغه میسج لېږلی دی خو تر اوسه دته چې کوم دی نو جواب نه دی راغلی. 1400 روپۍ په دې کې د یوې میاشتې رعایت دی. په یو ټیم دغه سودا وړی شي مړه بس خدای دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. خو په دې زه باس کوم ټولې ډرامې دي بس تصویر باز او بس هلته وزیر اعلی صاحب ته لېږه صاحب هلته کې ناست دی سي ته او هلته بیا عمران خان ته لېږه اور دې روژه کې لږ روزه چې پته دې ولګي. او بیا زه دغې خلکو ته وایم چې پلار به دلته په قطار کې ولاړ چې په 15 ځله هم شینو ویزه اخلمه راشي د پلار دې تپوس وکړه که نه چې هغه په کوم حال کې دی. مړه به نور مې مه غوسه کوئ بس کدونکو بیا په رښتیو راځم. خو بهرحال ټیپر او د کدو درته نصیحت کوم چې ښه ډېرې وخورئ او په دغه یوټیلیټي سټور کې خو ښه ټیټ به خورئ بابا د قسطه به عمران خان د قسطه به خورئ چې درته ګران دي کړي عمران خان د قسطه به خورئ ټیپر او کدو به خورئ عمران خان د قسطه به خورئ پرې چې وزیر اعلی صاحب ته پته ولګي موږ یې خوړی شو ټیپر او کدو خوړی نه شو نو خود به وخورو ټیپر کدو وغه هم خوړی شو ټیپر او کدو به خورو نه شو خوړو ټیپر او کدو خار ځان دي هغه خپلې به خورو 600 550 روپۍ د وخت ریټ ته په بازار کې څوک پې وخوري. بس صحیح ده دغه دی بلکې مهنګایي راشه باسط هم راغلی باسط هم ټیپر او کدو پسې راغلی راشه که نه باسطه کدو بیا راغلی دا دی وګوره کدو په 40 روپۍ باندې خو نه یې رالمه په 40 بیا مرزان اسلام بیا کې 50 روپۍ هلته څو 50 روپۍ کیلو. کدونکو دا ګوره دا زموږ دپاره غوره سسته بازار کې ډېره موقع ده. په اسلام آباد کې دا کدو چې کوم دی 50 روپۍ دی او زموږ په سسته بازار کې په 40 روپۍ دی. نو موږ عمران خان زنده‌باد محمود خان صاحب زنده‌باد صرف ټیپر او کدو دا به ټوله روژه کې خوري. خو د غوړو ذکر دی خو یا د چینو ذکر وکړو یا د په دې باندې باز وکړو مرجان علي بیا به درته ډېره مننه لب خان صاحب او زموږ انتظامي ته هم خواست دی داسې ستاسو خبره چې پوټو سټیشن خو شي خو لکه بیا وروستو سني نن ډومبۍ ورځ ده او انشاءالله موږ نن دې رمضان ته ځان وقف کړی راځو به که خیري او د دې خلکو دا کومه دا چهره دا به د عوامو ته ښیو. لکه اوس زه ډېر زیات حیران شوم چې کم شیز ګران دی په بازار کې ما دلته نشته هغې کې ټماټر نشته دلته غوړي نشته زنانه ساره داسې راغلي دي دا څونه د افسوس خبره صاحب اصل کې خلکو له تکلیف نه دی ورکول پکار ګران سیز موږ سره ساتو ګوره خبره روانه خبره کې که نه ګران سیز زه یو خبره دا هم کوم چې د حکومتونه چې راغلي دا خو د خلکو په سر راغلي دي. دلته ما کتل یو غټ بلنډر د دینه غټ شوی دی چې ګوره د تحریک انصاف جنډې تو کړي دي
جنډې تو کړي چې یاره دا خو څو ورځو مېلمانه دي خیر دی، نه خو خیر دی څو ورځو مېلمانه دي دغه هم دغه کوو. بله خبره دا ده چې ګران سیز نه دي. دلته یو صرف د ډي سي صاحب نه غټه ګیله کوو. خو زه مرجاني دا وایم که نه خو ډي سي هم راشي خو دا افسران هم راشي نو دوی موږ ته سارزان کړي چې عالمي مارکیټ دومره ګران دی. نه جي نه د بار او د دننه مارکیټ چې دی ما دا ریټونه ما سرداري په دې دغه کې ما ځان سره دغه کړل چې زما په خیال چې بار ریټونه او د دننه ریټونه زما په خیال چې دومره نه دي ځکه چې فرق اسم نه دی. ځکه هغه الو چې دی تا ته هغه رکوټ الو دلته په 150 ملاویږي هلته تا ته په 160 روپۍ دړې ملاویږي. دلته کوم روح خبزه چې دا هغه زما په خیال چې دی ګوره کچالو بار په 50 روپۍ دی مطلب دا ټماټر هم دلته سوري دا پیاز هم چې دلته په 50 روپۍ دی بارم په 50 روپۍ دلته داسې سریلیف نشته لکه مطلب دا دی او زه ګناه دې خلکو ته نه کوم چې یاره دې خلکو ګناه مطلب دا د کچالو روړی دی دلته ګران خرڅوي ارزان خرڅوي دا ټول سیستم چې دی که نه د بره نه خراب دی. کوم مافیه چې دی زما په خیال چې هغه عمران خان صاحب سره ناستي دغه مافیه اوس چې ختم شوي دي زما په خیال چې دا سیستم به صحیح ده. راشه دې خوا که تا په څو الوګان واخېستل کوم ځای کې واخېستل سبزي منډی او دلته هم په 150 دي که نه دلته یې ولې نه اخېستل دا خو په دې لار داسې راتېدم سرو هم دله اخېستې وو دونه راتېرېدم د وړو ګاډۍ مې ولیدلو مې وړو په ځان سره والم واله ښار ځان دی هغه په 400 ګوتې ده خو چې دلته راځي ګوره یو خو به موږ سره پته نه وه که نه ریکارډ کې هم راځي تصویر هم پته نه وه هغه بیا سسته بازار ته راځي. ها دا خو مې او جنډې کدو او ټیپر تپوس دلته کړی نه جي نه هلته مې هم نه دی کړی. هلته هم دې نه دی کړی. او ټماټر په 180 او په 160 وو هلته وا مې نه غېشتل. کتونکو مې 30 روپے کلو دی او دا اوګه کلو په 150 روپے را او ټنډه دا په 40 روپے کلو 150 شامل مرچ 60 روپے کلو دی پیپر 30 روپے کلو دی. دلته بازار چې عوام بازار نه 10 روپے کلو ارزان دی 10 روپے ارزان دی. بادرنګ کتونکو د ښه کار ستاینه کوو سسته بازار کې خو نور څه نه وي نو اوړه پکې ارزان دي. ګوله راشه دې خوا ته که نه ګوله د سسته بازار کې اوړه ارزان دي غوښه چې کومه ده 100 روپۍ د بازار نه بار ارزانه ده. دغه شانتې کدو او ټیپر پکې ښه ارزان دي نو دا په بل ځای کې تا ته ډېر ګران دي. ګوله څه به وایې په دې موقع نو دې باندې خو زه دا وایم چې تاسو لاړ شئ لکه چیک اپ وکړئ په خپله باندې تاسو صحافیان یې کیمرې ته چې څوک مخامخ شي نو هغه ته الریډي چې کوم لکه ریټ کم لګېږي نو کم شیز چې تاسو په کیمره باندې تاسو ته وښودي شي چې یاره د دې سیز ریټ چې کوم 10 روپۍ دی بیا د یو عام چې کوم زما غونډه کې کس راشي هغه سیز دی واخلي نو هغه به په 20 روپۍ خامخا اخلي. دا دې پورې خو دا نه جي نه په حقیقت معنو کې چې کوم دی نو دا شی تر کومې پورې لکه حقیقت معنو ته لکه نی راغلی که نه دا کار وروره صفا خبره ته کوم دا لکه نه سمېږي ځکه چې حکومت لیکلي دي سسته بازار ارزان بازار نو چې هغلته کې او دلته کې ریټ یو دی نو څوک خدای والی دي چې دلته کې راځي پر دونه جم جقړ کې او ځان تکلیف کې اچي یو د کې کې آرام سره ولې نه اخلي. بل د کوالټي خبره ده چې لکه کوالټي تاسو چک کوئ کوالټي چې لکه ټیکي نو بس ټیک ده او هغې باندې کوم دی لکه حکومت نو دا سبسډي به دا به حکومت ورکوي. زه بار دې دا خبره کوم لکه دلته کې زمونږ د تحصیلدارانو ګرداوران پټواران غریبانان دغه ناستې په روز کال دوی چې کوم دی نو یو کس تقریبا 2 لک روپۍ 1.5 لک روپۍ د خپله جیب جي تاوان دلته کې کړی دی د خپله جیب دوی له حکومت سبسډي دغه ورنه کړه څه ریلیف ورنه کړه او دغه د کینولو چوټۍ په روز هم دغه د راوتلو او روژه په خولې دلته کې ټول کینولي تاسو دا کتې شئ دلته کې ناست نو ولې دا حکومت چې کوم حکومت د څه شي لپاره دی حکومت په داسې کار کوي چې دی به هر ټیم به چې کوم دی نو دی د کوالټي او د کوانټټي د دواړو چې کوم دی نو دی ذمهوار دی دی به دا دغه کوي نو هله به دا سسته بازار کامیابېږي نو هسې ګپ دی ښه کتونکو د ایم پی او ایم ان اګانو دا څونه افسران چې کوم دي دې له سسته بازار نوم یې ښودلی نو دوی د خپل زکات خیرات او تنخواګانې د سسته بازار ته وباسي نو چې د خلکو ته ښه ارزان میلو شي دا بس ښه اقدام ستایم خو بیا به روژه کې به نورې خبرې ترې کومه خو بیا هم درته وایم چې ټیپر او کدو په سسته بازار کې ارزان دی راځئ نور چې کوم دی او ګوره دغه اوس موږ خبره کړې خیر دی هلته په 180 دلته په 150 دلته ټماټر شته دی نه ټماټر دلته شته دی نه غوړي دلته کې شته دی نه او چینی دلته کې شته دی نه نو نو دغه څیزونه چې کوم دی دغه روژه کې نه دي پکار د عمران خان صاحب په نظر کې او د دې وزیر اعلی په نظر کې چې کوم دی غوړي چینی او بل مې څه یاد کړل ټماټر تر سونوالي راولي
نو ترسکونوالي نه وي بیا به ډېره خورئ نو چې ډېره خوري نو هغې دپاره ټماټر هم دا شی ختم کړی دی نو کتونکي انشاءالله خو ژوندي وو خدای دې کړي چې دا روژه په موږ دې پکې ژوندي وو او په عبادتونه هم پکې وکړو خدمتونه هم پکې وکړو او دغه شانتې د انتظامي کارکردګي هم درته وښایو او د خلکو اواز هم پکې راپورته کړو خلکو له پکې ښه پوټ پیکج هم ورکړو زما به 400 والو ته خواست وي چې په خپل چم ګاونډ کې د غریبانو خیال ساتي